بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه یم استاد قربا وجه سبحان تاسو ګورئ چمکنی ریو پروګرام دی الیکشن هوا. موږ سره موجود دي د عوامي نېشنل پارټۍ صدر ذوالفقار بھٹو لالا او د جنرال سیکرټري سلیمان خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچی موږ د خپل پروګرام کې هرکلی وي. مهرباني ډیره مننه. زه شکرګزار یم د محمد سبحان او د چمکنی ټي وي چې هغه موږ د مقرره کا ډیره مننه. سر پسوکنو د سازي پینن ولر د دې باره کې تاسو موږ نو سره تعارف وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه چمکنی ون چې کوم دی هغه د مازار را نیو کال خیل چې ورته وایي په هغې کې زمونږ کینډیډیټ چې کوم دي نو هغه یو زمونږ جنرال کونسلر لپاره خیال محمد حاجي صاحب حاجي خیال محمد، ورسره مزدور کسان لپاره حمید الله میاں حمید الله، ورسره جی د یوت لپاره چې کوم دی نو هغه دی ساجد خان، او ورسره چې کومه زمونږه زنانه دا نو هغه زوجه راجګل چې د هغې تعلق چې کوم دی نو هغه مازارې سره دی. دا زمونږه پینل دی جي دا چمکنی ون. زمونږه چمکنی ټو والا کم کینډیډیټ چې دي هغې کې اصغر خان چې کوم جنرال کونسل ته ولاړ دی، مزدور کسان دپاره هدایت خان، د یوت دپاره چې کوم دی نو هغه شیردل خان، او د زنانه دپاره چې کوم دی نو هغه زوجه جمیل چې دې کې زمونږه دا دوه بلا مقابله کامیاب شوي دي، زوجه جمیل او شیردل خان د یوت والا. دا دواړه پکې بلا مقابله شوي دي. په ویلیج کونسل چمکنی 3 کې زمونږه جنرال کونسلر دپاره حاجي افتخار، ورسره د مزدور کسان دپاره زعفران چې هغه هم بلا مقابله کامیاب شوی دی، ورسره چې په کوم زمونږه یوت والا دی نو د هغه نوم شیراز خان دی چې زمونږ د سجاد زوی دی او د صالح مسیح دی، ورسره چې زمونږ زنانه چې کوم دی نو هغه زوجه حشمت چې مخکې والی نښه وه او اوس یې انشاءالله لاټین نښه ده، مخکې زمونږه ممبره پاتې شوې وه. د ویلیج کونسل عمر آباد نه د چوه ګوجر نه زمونږه چې کوم د جنرال کونسل دپاره دی هغه سید دلاور، او ورسره چې کوم د یوت والا دی نو هغه بلال خان، او ورسره چې کوم زموږ مزدور کسان دی نو هغه جاوید خان دی، او ورسره د هغه کور والا چې کومه زنانه دپاره ده نو هغه کور والا زوجه جاوید خان دی. دغه زموږ ټول پینل دی او دې کې ټول لوی کینډیډیټ چې کوم زموږ تحصیل لپاره دی نو هغه دی ارباب عمر خان. سیکرټري صاحب دا راته وایي د الیکشن هلې ځلې څنګه روانې دي؟ زه په شروع کې د چمکنی ټي وي د نعمت سبحان بھائی ډېر زیات مشکور یم چې هغې موږ له دا مقرره کړه چې موږ د خپل ویوز خپل د مینهوالو سره شریک کړو. تاسو سوال وکړو چې په دې الیکشن کې زموږ هلې ځلې څنګه روانې دي. نو ګرانو مینهوالو او د چمکنی ټي وي په وساطت زه دا خبره واضح کول غواړم چې په ټول سوکنو کې زموږ څلور پینلې ولاړې دي. ماشاءالله تاسو ګرځئ، سروې به هم کوئ او معلومات به هم کوئ، خو انشاءالله چې څنګه زموږ تیارانې دي دومره د بلې پارټۍ نه دي. زموږ په هر یو ویلیج کونسل کې ښه مضبوط کارنر میټینګس کېږي، جلسې کېږي. زموږ ملګري ټول فعاله دي، ایکټیو دي او ډېر ښه ملګري موږ را مخامخ کړي دي د دې قوم خدمت دپاره. انشاءالله چې دا ملګري زموږ کوم کامیاب شول د دې څلور واړو ویلیج کونسلونه آی به د دې سوکنو د عوامو خدمت کوي. سر په اخره کې تاسو خپل کلیوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خپل کلیوالو ته خپلو ډېرو عزتمندو قدرمندو کلیوالو ته دا پیغام ورکول غواړم چې زمونږه ورورولي ده. مونږه د یو کور کوڅې خلک یو، دا د کور کوڅې الیکشن دی چې په دې کې هیڅ قسمه داسې دغه نشي چې جنګ جګړه یا شور یا هغه چې پرشتې خرابېږي داسې هیڅ قسم کارونه شي. بله خبره چې غټه خبره چې کومه ده هغه دا ده زما د خپلو ټولو کلیوالو ته خواست دی چې دی د هغه چا له ووټ ورکړي او هغه څوک د کامیاب کړي چې کوم دی دپاره سبا منډه والی شي، سبا دی دپاره څه کار کولی شي، سبا دی دپاره د خپل حق خوستی شي. نو خواست به مې ټولو کلیوالو ته چې خپل کوم صحیح کینډیډیټ وي، کوم صحیح د خدمت والا وي، د خدمت کولو والا وي، هغې له دې ووټ ورکړي. بھٹو لالا او سیکرټري صاحب تاسو مونږ ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو په الیکشن هاور کې مونږ سره کېناستئ. ګرانو مینهوالو دا زموږ نننی پروګرام، تاسو نه په دې خبرو اجازت غواړو. د الله په امان. ډېر مهرباني.